رشید احمد گنگوهی چې هغه وایي چې الله تعالی له دروغ ویل ممکن دي، هغه په دې باندې مرتد دی، کافر دی. او تاسو چې څومره تایید کوئ نو ټول مرتد او زندګان او کافر یې. الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. گرانو کتنکو لیدنکو اوردنکو معززو و محترم سامعین و ناظرین حضرات، شیخ عبدالوهاب شعرانی رحمه الله یو ډیر لوی عالم، شیخ، صوفي بزرگ تیر شوی ده چې هغه د شیخ ابن عربي رحمه الله د علومو شارح ده. هغه یو کتاب لیکلی الیواقیت والجواهر، هغه کې په صفحه نمبر 23 کې درویشتمې صفحې کې هغه یو څو واقعات د اکابر علما لیکي. هغه چې اکابر علما سره همیشه باطلو دا کار کړی ده چې کله د دلایلو میدان کې هغو شکست وخوړل او دلایل په میدان کې او قرآن او حدیث سره د هغو مقابلې نه عاجز شولو، نو هغو څه وکړو چې هغو به کتابونو کې د خپل ځان طرف نه د ضلالت او د کفریاتو عقیدې داخلې کړي. چنانچه هغه چې شیخ ابن عربي رحمه الله سره من دغه چل شوی ده او چې کوم هغه په کتاب کې د قرآن او حدیث او د نصوص په خلاف چې کومه عقیده وي، به دسیساکاري وي، پکې به باطل داخل کړي وي. تاسو هغه د کتاب دپاره د ما کتابونه وګورو. بیا مختلف واقعات نقل کړي چې امام احمد رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله چې ډېر غټ یو لوی عالم مجتهد امام تیر شوی ده، هغه د کله وفات شول نو هغې د تکیې د بلخته لاندې څه اوراق او څه څپې میلاو شولې. به هغه اوراقونو باندې او هغې څپو باندې داسې عقاید درج وو چې عقاید کفریه وو. که د امام احمد بن حنبل رحمه الله شاګردان په هغه وخت کې موجوده نه وې نو ډېر خلک به اوراق د وجې نه ګمراه شوی چې شاګردانو شی وکتل، هغو د اعلان وکړ چې دغه د مو د استاد عقاید نه دي، ځکه ټول عمر مو د استاد سره تېر کړی، د دو عقایدونه بري ده، د دجال او کذاب یو کارستاني ده. بیا شیخ عبدالوهاب شعرانی رحمه الله خپله واقعه لیکي چې ما له یو کسانو خطونه راولېږو چې لکه ستا په نوم باندې د پلانکې کتاب دلته شایع شوی ده، دلته خلکو سره ده، او په هغې کې خو دغه کفریه او د ضلالت عقیدې موجود دي. نو ما ورته چې ظالمانو دغه د ما اصل کتاب ده چې کوم ما به خپل لاس نقل کړی ده او په دې کې هغه عقاید او کفریات نشته دي چې کوم تاسو را کتاب ده محرف ده، هغې کې چا دسیسهکاري کړې، هغې کې چا د عقاید او نظریات اچولي دي. زه د دو عقاید او نظریات نه بری یم چې ما هغه اصل کتاب ولګل چې په هغې باندې د اکابر علما مشایخ چې هغې زمانې وو هغو دستخطونه هغو تقریضونه پې موجود. شا کتاب هلته لاړ نو بیا اهل باطل دغه پروپاګنډه وکړله، دغه دجل و فریب وکړل چې بی چې کوم اکابر به د شیخ عبدالوهاب شعرانی به کتاب باندې تقریضونه لیکلي، هغو د خپل تقریضونو نه او تصدیقات نه رجوع کړل. ما سره خلکو دوباره رابطه وکړله، نو بیا دوباره زه هغو خلکو ته لاړم، هغو اکابرو، هغو مشایخو، هغو علما ته لاړم چې ماله ستاسو خپل تقریض تجدید وکړو، دوباره ماله تقریض راکړو. خلک دغه پروپاګنډه کوي چې تاسو د خپل تقریض او تایید نه رجوع کړله. نو هغو ماله دوباره به خپل کتاب ولیکل چې د کتاب د قرآن او حدیث په مطابق ته او د شیخ عبدالوهاب شعرانی رحمه الله عقیدې د قرآن او حدیث په مطابق دي. هغې نه پس هغه فتنه ختمه شوله. داسې نورې واقعات هم لیکلي. خلاصه کلام دغه ده چې په هر دور کې د اهل باطل و تیره ده چې هغه چې کله به دلایلو میدانو کې شکست وخوري، چې کله به دلایل په میدان کې شکست خورده شي، نو هغه بیا د اهل حق بدنامانو لپاره دروغ، پروپاګنډه، دجل و فریب سره کار اخلي، هغو د بدنامانو دپاره هغو باندې الزام تراشي کوي، غلط عقیدې د هغو طرفه منسوب کوي، جعلي کتابونه د هغو طرفه منسوب کوي، جعلي عقیدې د هغو طرفه منسوب کوي. انګریز په دور کې متحده هندوستان کې انګریز دوه کسان را پیدا کړي د امت د تفریق او د امت د انتشار دپاره. یو مرزا غلام احمد قادیانی چې هغه ته لاسه کلم کله او سر عام د جهاد انکار اعلان وکړ، ځکه انګریز په دې سیمه کې، په دې علاقې کې او په دې ملک کې د ټولو نه زیات خایف چې کوم شي نه ول هغه جذبه جهاد و. چنانچه مرزا قادیانی خدا بر سر عام اعلان کړی و چې څوک ما مني نو هغه به جهاد نه انکار کوي، ما منن دا د جهاد انکار ده. او بل کس ځکه انګریز نه هم پته وه چې امت مسلمه به حیثیت اجتماعي هېڅکله به هم د جهاد انکار عقیده ونه مني، ځکه بل کس یې په بریلي کې مولا مزه خان بریلي را پیدا کړل. هغه کار څه ول؟ هغه کار دغه ول چې علماء احناف، علماء دیوبند چې کوم د شیخ مجدد الفسانی رحمه الله د اتباع ولو د منن ولو چې
چې کوم شاه الله محدث دیلوي رحمه الله په نظریات یو، چې کوم شاه عبدالعزیز محدث دیلوي رحمه الله په نظریاتو باندې یو، چې څوک به سید احمد شهید رحمه الله بریلي د نظریاتو باندې یو، چې څوک د شاه اسماعیل شهید رحمه الله په نظریاتو باندې یو. هغه نظریه د حریت نظریه وه. هغه نظریه دغه وه چې نظام په دې ځمکې باندې به د رب نظام وي. موږ د کافرانو حکومت، موږ د کافرانو بالادستي نه منو او موږ د کافرانو غلامۍ نه منو. هغو بدناکون دپاره مولا احمد خان بریلي په ذریعې باندې دغه پروپیګنډا او دغه دروغ پیلاو کړلو چې هلکه خلکو تاسو دو علما احناف دیوبند په خولې باندې دو په تقریرونو باندې تاسو جهاد ته درومو او خپل شهادت مقام حاصل کو. دا علما دیوبند خو خپله کافران دي، دغه علما دیوبند خو خپله ګستاخان رسول صلی الله علیه وسلم دي. دو به د انګروز خلاف ته جهاد کوي، دا خپله د جهاد دشمنان دي، د دین دشمنان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دي. د دې دپاره احمد خان بریلي چې کوم دجل و فریب کړی ده، هغه دجل و فریب د حسام الحرمین په نام کې د ما سره موجود ده. بدې حسام الحرمین کې څرنګه شیخ عبدالوهاب شعراني رحمه الله د اهل باطلو دا وتیره لیکلې وه چې دروغ او دجل و فریب. اندک رنګ کې دغه مولا احمد خان بریلي دروغ او دجل و فریب د کتاب کې کړي. او د زمونږ څلور اکابر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله، دویم فقیه الاسد مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمه الله، پوری صاحب رحمه الله، حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانی صاحب رحمه الله لا بدې کتاب کې کافر ویلې شوي دي. او به څه خبرې به دروغو باندې، به نام نهاد مفهومات باندې، به نام نهاد عبارتونو باندې، به نام نهاد به دروغ باندې، به هغو دروغو بنیادونو باندې احمد خان بریلي به د کتاب کې داسې جلیل قدر علما او اکابر ته کافر ویلي. اوس څرنګې چې مجدد فسانی رحمه الله باره کې علماء سو هغو یو جعلي فتوا الفسانی رحمه الله هغې ته یې منسوب کړو، مجل فسانی رحمه الله منسوب کړلو. ولاړو کوپر فتوې پې واخیستلې. اندک کرنګه احمد خان بریلوي دروغ منګرډ فتاوې او عبارتونه او مفهومات د اکابر او مشایخ علماء دیوبند احناف ته منسوب کړلو او دروغ فتوې پې واخیستلې. هغه یو مثال به تعالی درکړم، په دې موقع کې به درکړم. بدا حسام الحرمین کې چې د لاهور نه شایع ده او د صفحه نمبر ده 81 بدې کې مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمه الله باندې د کوپر فتوا لګولې او هغې کوپر دلیل، هغې کوپر فتوې دلیل یې څه ورکړې ده. دا لیکي اپنے ایک فتوے میں جو اس کا مہری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، یعنی د مولانا گنگوئی رحمه الله یو فتوا چې هغې باندې د هغه مهر او دستخط ما په خپلو سترګو لیدلې ده، جو بمبئی وغیرہ میں بارہا ما رد کے چپا چغا با بمبئی د ہندوستان یو خار دا باغے کې ډیر ځلي د ما رد سره شایع شوی دا، صاف لکھا گیا ہے کہ صفا لکلی شوی دی چې جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بالفعل جھوٹا مانے، چې څوک اللہ تعالیٰ تا بالفعل دروغزن یئی اور تصریح کرے او دا غسراتو کی معاذ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا دے، اللہ تعالیٰ دروغ ویلی دی اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا ہو، دا غٹ عیب دے اللہ نہ صادر شوے دا، تو اسے کفر بالائے تک تاک نو اغلا کافر وائنا خوڑے رغٹ خبرہ، گمراہ درکنار گمراہ خوڑے رغٹ خبرہ، فاسق بھی نو فاسق ورتا مایایو. دغه فتوا د لیکلې د مولانا گنگوئی صاحب نوم طرفه منصوبه کړې ده چې مولانا گنگوئی صاحب رحمه الله بخپلې فتوې کې چې هغې فتوې باندې د هغه دستخط هم و، هغه مهر هم لګېدلی وله، په هغې کې دا لیکلي دي چې څوک کس الله تعالی ته بالفعل دروغزن یي او دغه عقیده کېږدي چې الله تعالی دروغ ویلو هغه دروغزن ده، نو هغې له ګمراه کافر خو ډېره غټ خبره فاسق ورته مایه. او زد دنیا جہاں بریلیان چی موجود وی، آیا با شرق کے کب غرب کے کب شمال کے کب جنوب کے، پا ہندوستان کے پاکستان کے بنگلہ دیش کے کب بلوچستان کے او کب KPK کی داسی و غیرتمن بریلے بدی دنیا مونے موجود تا تیغد مور حلال پائس کلی وی. او دغا عقیدہ او دغا پتوا دغا عبارت تے مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ بکتابونو کے بپتاوو کے یا د هغه شاګردانو په کتابونو کې په پتاوو کې یا هغه د خلفا په شاګردونو په پتاوو کې د ماله راوښی. خدای په قسم زه لیکن درکوم چې دغه مسلک حق نه ده، ځکه چې په کومې مسلک کې دغه دومره کفریه عقیده موجوده وي، هغه مسلک او هغه نظریه هېڅکله به حق باندې نشي کېدلی. او که نشو وښیو
او تر قیامت پورې ان شاء الله تاسو نشو وخای. نو آیا تاسو عمر احمد خان بریلي دومره غټ دجال ول او دومره غټ بددیانت ول او دومره غټ دروغزن ول چې هغه د یو مسلمان او یو عالم او یو فقی او یو مفتی کافر کاونو دپاره د انګریز په ایما او د انګریز د رضا دپاره دومره غټ دروغ پې ولګولو دومره غټ دروغ ورته منسوب کړلو. دا صحیح مناظرې ته ضرورت نشته. څوک کافر ده څوک مسلمان ده هیڅ څه ضرورت نشته ده. ځان چې تاسو بلنو ګټلې ده او ما بویه کړې ده. زه د تاسو هر خبرې منلو تیار یم چې په کوم کاغذ باندې مانه دستخط کو درته دستخط کوم. داسې غیرتي آیا چې هغه عالم وي د اردو عبارت ته د علم دپاره ضرورت نشته ده د مفتي دپاره ضرورت نشته مناظر دپاره ضرورت نشته. آیا عالم وي آیا مفتی وي آیا مناظر وي آیا عامي وي آیا ماشوم وي آیا غټ وي آیا بوډا وي آیا شیخ وي. دغه عبارت د مولا گنگوی صاحب مولا فتاوی رشیدیه هم شایع شوې ده. تالیفات رشیدیه هم شایع ده. د اکوړه خټک نه اوس فتاوی رشیدیه جدید هم شایع ده. تاسو خپله واخلو. دغه عبارت د اکابر علماء دیوبند د مشایخ علماء دیوبند د مولا گنگوی صاحب رحمه الله تر پورې ماله دغه عبارت وښایو چې کومه سزا د غل هغه سزا د ما او که نشو وخاله اور انشاءالله تر قیامت والله العظیم دغه عبارت او دغه فتوا تاسو نشو وخاله نو د عمر د احمد خان بریلي دومره غټ دجال او کذاب چې دومره غټ دروغ ویلي دي. ګوره محترم و معززو ته چې یو الزام په ما باندې ولګئ هغې ثبوت په جج ته قاضي ته عدالت ته مفتي ته راوړئ. که ثبوت د تا سره نه وي عدالت جج قاضي به ما وغواړي ما نه به تپوس وکړي. ما سره دوې طریقې دي. یا ورته زه چې بی ما دغه عقیده د ما نه ده زه به دې عقیده باندې لعنت اچوم. یا دومه خبر عادت دی کومه عقیده ته د ما طرفه منسوب کوې هغه ما به خپل کتاب کې هغې ته کوپر ویلي هغې ته ګمراهي ویلي. د دنیا جهان عدالت ته لاړ شو قاضي ته لاړ شو مفتي ته لاړ شو به ما ته مسلمان وی ما ته به صادق وی او بچا به ما باندې دغه الزام لګه هغه ته کاذب وي. اوس په اندغه اصول کې زه تاسو له دا اصول پیش کوم. مولا گنگوی صاحب رحمه الله باندې چې دغه الزام ولګېدل نو د دارون دیوبند ناظم تعلیمات ابن شیر خدا مولانا مرتضی چانپوري صاحب رحمه الله چې ټول عمر احمد خان بریلي ته چیلنج کول در میدان چې دغه غزو دغه میدان کته کې همت پې ورته د سړي بچی وي نو ما سره مناظره وکړه. احمد خان بریلي هغه سره د مناظرې دپاره تیار نه شول. هغه خط موجود ده به رسایل چانپوري جلد اول کې تفصیل سره دو اعتراضات او تفصیل خو تاسو به دفاع لسن جلد اول جلد دوم د دې ما دوه جلدونه راغلی کتاب قریبا 100 نه زیات اعتراضونو جوابونه ما په دو کتابونو کې ورکړي دي. دا به تاسو له میلاو شي مکتبه ختم نبوت پېښور نه قصه خواني بازار نه مکتبه ختم نبوت نه. خو زه درته مختصر جواب دلته ورکم چې هغه چانپوري صاحب رحمه الله برسایل چانپوري کا خط و کتابت موجود تا. مولا گنگوی صاحب رحمه الله ته خط ولیکل چې حضرت ستا باره کې بریلیان دغه فتوا کوي آیا دغه فتوا د ستا ده او کنه او دا عقیده د ستا ده او کنه. مولا گنگوی صاحب رحمه الله ورته ولیکل چې نه دغه فتوا ما کله ورکړې ده نه د ما ګمان ده نه د ما عقیده ده او داسې عقیده چې څوک لري هغه ایک نمبر کافر او ګمراه دا عقیده د ما څرنګه کیدلی شي. بله حواله دغه فتاوی رشیدیه د ما سره ده. دا فتاوی رشیدیه ما په لاس کې ده د مولانا گنگوی صاحب رحمه الله د فتاوو مجموعه HM سعید کمپنی نه شایع شوې ده او د اکوړه خټک نه نوې جدید هم شایع ده. صفحه نمبر 92 ده 93. په دغه فتاوی رشیدیه کې اندغه عقیدې ته چې کوم احمد خان بریلي جد مولانا گنگوی صاحب طرف منسوبه کړې ده دې ته کوپر ویلي دي. نو ظالمانو چې عقیدې ته زه خپله کوپر وایم عقیده د ما څرنګه کیدلی شي. کتاب العقاید الله تعالی کی طرف جوړ کی نسبت سوال ورنه سوال وشل چې آیا اللہ تعالی متصف بصفت کذب دا او کا نام اور خدا تعالی جھوٹ بولتا ہے یعنی خدا تعالی دروغ ہے کا نام اور جو شخص خدا تعالی کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسے وہ سکھ دا گنی چې خدا تعالی دروغ ہے هغه باره کې څه فتوا ده نو د جواب ورکړي. ذات پاک حق تعالی جل جلالو کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے. یا اللہ تعالی ذات پاک و منعزدہ دے خبر نا چې هغه متصف بصفت کذب کیا جائے ته هغې دپاره د کذب صفت منل شي. معاذ اللہ دے اللہ پناہ دے عقیدے نا اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں. هغه په کلام کې هرگز د شایبه کذب هم نشته. هیڅ کله دغه کلام دروغجن نشي کېدلی. قال الله تعالی ومن اصدق من الله قیلا. جو شخص حق تعالی کی نسبت یہ عقیدہ رکھے
د څوک کس د الله په باره کې دغه عقیده کېږدي چې الله معذره دروغ ویلي دي، الله دروغزن ده، د څرنګه احمد خان بریلي د مولا گنگوی طرف منصوبہ کړي، یا زبان سے کہ یا ژبې دا خبره کوي کہ وہ کذب بولتا ہے کہ هغه دروغ یی، وہ قطعا کافر ہے، قطعا کافر دا، ملعون ہے، ملعون دا، اور مخالف قرآن اور حدیث کا د مخالف تا قرآن و حدیث تا اجماع امت کا و د اجماع امت تا وہ ہرگز مومن نہیں۔ ظالمانو چې کوم عقیده منسوب کړی احمد خان بریلی د مولا گنگوی صاحب رحمه الله طرف، هغه تردید خپله مولا گنگوی صاحب خط کې وکړل، هغې تردید د فتوی په صورت کې مولا گنگوی صاحب نه وکړ چې دغه عقیده د چا وي هغه کافر و ملعون ده، هغې نه باوجود دومره غټ ظلم، دومره غټ دجل چې کوم عقیدې ته د ما اکابر کفر یی، چې کوم عقیدې ته به ما اکابر هغه باندې لعنت اچوي، هغه عقیده تاسو د مولا گنگوی صاحب طرف منسوب کوو. دا د ما سره شرح نبراس ته بدې کې لیکلي دي، او دا هغه ایډیشن ده چې کوم د بریلیانو غټ مولا عبدالحکیم شرف قادر د لاهور نه شایع کړې ده، دې کې صفحه نمبر 265 په دې کې لیکي من لزمه الکفر وهو یتبرأ منه فلیس بکافر، چې ستا چا طرف له کفر منسوب شي، په چا باندې کفر لازم شو، هغه د هغه شي نه تبرئه کوي، هغه شي نه برات ظاهر کوي، هغه شخص هرگز کافر نه ده. تاسو یو دروغ ظالمانو د مولا گنگوی صاحب طرف منسوب کړه، مولا گنگوی صاحب د دې دروغ نه برات کوي، دې ته خپله کفر یي، نو څرنګه کافر دی شي. بندغې صفحې کې لیکي چې بعضو خلکو معتزله ته کافر یي، او دلیل د حدیث نه ورکوي چې القدریه مجوس هذه الامه، چې قدریه د دې امت مجوس دي. دې جواب د شرح نبراس والا ورکوي چې فهو خبر واحد فلا يجوز التکفیر به، دغه حدیث خبر واحد ده، په دې به بنیاد باندې چا تکفیر کونه جایز نه ده. ظالمانو چې حدیث هم به خبر واحد په صورت کې راشي، په هغې بنیاد باندې ته چاته کافر نشي ویلی، او دا د دروغو په فتوی باندې دومره غټ کفر فتوا لګي چې من شک فی کفر و عذاب فقط کفره. ما مولا گنگوی ته کافر وویل په دو دروغو بنیادو باندې، اوس چې څوک مولا گنگوی صاحب رحمه الله په کفر کې شک کوي، عام معذله کافر ده. دومره غټ ظلم، آیا بچا کې غیرت شته دغه فتوا ثابته کی، آیا چا کې غیرت شته د احمد خان بریلي دیانت ثابت کی، آیا چا کې غیرت شته چې احمد خان بریلي چې کوم دروغ وي هغې ثبوت ورکړي، هېڅ کله هم نشو ورکولی. اوس زه درته اوس 2 ثبوتونه درکام چې احمد خان بریلي دروغ ویلي دي. دا ما سره کتاب دا معرفت، په دې معرفت باندې 36 بریلي علما تصدیقات دي. دې صفحه نمبر 8 کې د لیکلي چې علماء دیوبند او د علماء بریلي مابین صرف 3 عبارتونو کې باره کې اختلاف ده، صرف 3 عبارتونو کې، تعذیر الناس، حفظ الایمان، براین قاطعه. هغه 4م عبارت د فتاوا رشیدیه په نوم باندې او د مولا گنگوی صاحب په فتوی په نوم باندې به د کتاب کې منصوبه کړې وه، آیا غایب کړله. نو ځکه مو غایبه کړله، ځکه ورنه دستبرداره شولو چې تاسو مو منله چې دغه دروغ دي، زه یې کله ثابتولی نشم. اوس مودا مولانا متکلم اسلام مولانا الیاس ګومن صاحب ته مولانا سینا خان بریلی چې هغه امام المناظرین د بریلیانو راغلی ول، هغه له مو چې تاسو د موږ سره څه اختلاف ده، هغه مو ته چې تاسو سره مو اختلاف په حسام الحرمین بنیاد باندې مو ته چې ته عبارتونه ولیکه چې کوم عبارتونه مختلفي دي ما بین علماء دیوبند او بریلي کې، هغه هم هلته د دغه فتوی نه دستبردار شو، هغه کاغذ باندې نټ باندې موجود ده، هغه کاغذ باندې دغه فتوا چې کوم احمد خان بریلي مولا گنگوی صاحب ته منسوب کړې ده، دغه فتوا یې ونه لیکله. دا د دې خبرې دلیل ده چې په میدان مناظرې کې دغه فتوا تاسو ثابت کولی نشو، د به دروغ په بنیاد، د به دجل بنیاد، ورا کوم غیرتي بریلی ژوندی و د ما دغه ویډیو واوري، خپل ملایانو ته لاړ شو، خپل مناظرین ته لاړ شو، ورته چې حسام الحرمین کې چې کوم عبارت او کوم فتوا منسوب کړې احمد خان، دا فتوا خو احمد خان بریلي خپله نه ده لیدلې، تاسو به څرنګه ګورو. دلیل څه ده؟ د دلیل احمد خان بریلي کې میں نے بدې کتاب کې لیکي کہ جو بارہا بمبئی سے ما رد کے چھپ چکا ہے، یعنی بمبئی نه شایع شوی دا مع رد، دې مطلب داغه ده چې اصل فتوا دم نه ده لیدلې، هغه فتوا مخالفینو شایع کړې ده. څرنګه اوس یو کتاب زه شایع کم، د کتاب جواب لیکم رد کم، نو هغه سره اصل کتاب هم شایع کم، نه اصل کتاب خو دا نه ده که نه. نو اصل فتوا احمد خان بریلي هم نه وه لیدلې، هم چې کومه فتوا لیدلې وه عام مخالفینو د بمبئی نه مع رد شایع کړې وه. احمد خان بریلي کې چې هغه باندې مولا گنگوی صاحب مهر ول، هلکه که د مولا گنگوی صاحب مهر ول،
نو دا د دلیل ده چې هغه فتوا سوچه شوله. احمد خان بریلي خپله به ابحاث اخیره هغه کتاب د چا به فتاوی رضویه کې هم شامله ده، چا به رسایل رضویه کې هم شامل ده، به هغه ابحاث اخیره کې لیکي چې ما د پلار په نوم باندې خلکو جعلي مهرونه جوړ کړي دي. ستا د پلار په نوم باندې جعلي مهرونه جوړېدی شي، ولې د مولانا ګنگوي صاحب په نوم باندې جعلي مهرونه نشي جوړېدلی؟ تاسو حنیف قریشي د خپل کتاب دیوان محمدی باندې چې کوم احمد سید کاظمی تقریض ده، اخ تقریض باره کې چې دا تقریض جاری ده، استاسو په کتاب باندې تقریض جاری کېدی شي، د مولانا ګنگوي صاحب فتوا جاری کېدلی نه شي. او بله خبره آخري بس خلاصه کلام یې د دغه سپټ دروغه فتوا ده. آخري حواله دا خو نن بریلیان مولانا ګنگوي صاحب رحمه الله په لا په دې حوالې سره کافر یې چې کوم به د پېښور په سیمه کې سرکاري ډله ده، عام معذره مولانا ګنگوي صاحب رحمته مرتد یی. دا د ما سره حواله دو کتاب دا فتاوا ارشادیه ارشاد حسین رامپوري چې هغه د بریلیانو په کابرو کې ده، هغه به د فتوا کې لیکلې ده دغه مولانا ګنگوي صاحب باره کې څه لیکلي دي. صفحه نمبر 130 ده، صفحه نمبر 130 و د لاہور نه د کتاب شائع شوی ده. سوال کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں، علماء دین بدے مسئلے کی سی آئی کہ بعض عالم جو لوگ کی نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے، بعض علماء چ خلق کو پر نظر کے ډیر مقدس معلومیږي، ان کا عقیدہ یہ دغه عقیدہ دغه چې نعوذ بالله خدا جھوٹ بول سکتے، نعوذ بالله اللہ دروغ ویلی شي. ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے نہیں، 10 عالم رست جائز ادا کنا، اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے، یعنی 10 عالم فتویٰ بدین کی دے اعتبار دا کنا. مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب مولانا گنگوئی صاحب خپل کتاب کی لکلی دی چې امکان کس باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، د امکان کز باری تعالیٰ د مسلمانانو عقیدہ دا. یہ بات ان کی قبول کرنے کے لائق ہے نہیں. دا خبرہ د مولانا گنگوئی د قبول لائق ادا و کنا. یہ دے جواب ورته لکھی بس صفحہ نمبر 131 ماندے. ایسے عالم کے پیچھے نماز تو درست ہے، دا سے عالم پہ اقتدا کے او دا سے عالم رستم نن جائز ادا. اے د سرکاری ډلې زه د تاسو نه سوال کوم چې نن مولانا ګنگوي صاحب رنته د مرتد یو په دې مسلې باندې او احمد خان بریلي ورته مرتد ویلي، د مرتد ورستو څمنونځ کیږي او د څوک مرتد ورستو منځ ته جایز یا خپله مرتد ده او که نه د جواب راکړو، لیکن احتیاطاً اس کی اقتدا سے احتراز اولا ہے او احتیاطاً پس منځ مکو خو منځ ورپسې جایز ده. دې مطلب دغه ده چې داسې کس مسلمان ده، اس لیے کہ یہ عقیدہ چونکہ بتاویل ہے لہذا کفر صاحب عقیدہ میں تعامل ہے. ځکه چې د عقیدے کی تعویل ده، ځکه به د عقیدې والا باندې د کفر فتوا محل نظر ده، کفر فتوا پې بنا پیر ده. په پېښور په سیمه کې د سرکاني ډله یې چې داسې عقیدې والا کافر ده او دغه چې داسې عقیدې والا کافر نه ده، به دې کې تعویل کېدلی شي او د په داسې کس پسې لمونځ وینا هم جایزه ده. اوس ما وایه دا کافر ده که تاسو کافر یو. آخري خبره د آډیو چې ما څوک واوري، دا ویډیو چې ما څوک واوري، آیا هغه چشتي مریدان وي، د سرکاني مریدان وي، د سیپیانو مریدان وي، چې جلالي مریدان وي، رضوي مریدان وي، هر څوک چې پاوي په پنجاب کې ناست وي، په سندھ کې ناست وي، په بلوچستان کې ناست وي، هایا په KPK کې ناست وي، هایا په بنګال کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، هایا په لندن او په امریکا، په شرق او غرب کې وي، دغه فتوا چې کوم مولانا ګنگوي صاحب نو طرف په منصوبه کړې ده، دغه فتوا ده ثابت کو او انشاء الله دا خو چې کله تاسو مخامخ کړئ نو بیا به خبره کېږي. دغه عقیده چې الله د خدای تعالی دروغجن ده معاذالله او خدای تعالی دروغ وي، دغه عقیده به زه ثابت کوم چې د احمد خان بریلي عقیده ده. خو کله چې تاسو دغه د ما مطالبه ثابته کړو، د ما مطالبه پوره کړو، او دې کتاب کې ما تفصیل ورکړی هم دی، دفاع السنت جلد اول کې د اعتراض په ضمن کې ما د دلایل قاهره سره ثابته کړې ده چې دغه عقیده ته خدای تعالی معاذالله دروغجن ده، خدای تعالی دروغ وي، دا عقیده د علماء دیوبند نه بلکې احمد خان بریلي وه او که چا کې غیرت و همت وي نو د دې جواب دم ورکړي. دغه مختصر خبره زه به تاسو ته چې خدای نه وجرېږو، داسې دروغجنو پسې، داسې بددیانتو پسې او داسې دجالانو پسې چې هغو د خپلې خېټې دپاره، خپلې حلوو د مانډو دپاره دومره لوی عالمانو پسې دومره غټ د دروغو فتوی منصوبه کوي، د هغو نه ځان وساتو. علماء اهل حق، علماء اهل سنت والجماعت هغو په یارې را روان شو، علماء دیوبند پیروي کې ځان وساتو او د داسې دروغجن نه ځان وساتو. وما علینا الا البلاغ المبین.